الله الرحمن الرحيم فلما دخلوا عليه هر کلا چې دی داخل شو په دربار د یوسف علی السلام قالوا ويلرون د یوسف علی السلام یا ایها العزیز اے عزیزا مسنا رسیدلی دی مونږ واهلنا او خاندان زمونږ ته الضر ډیر سخته وجئنا او مونږ راغلیو ببضاعة مزجات فآغا پیسو چی نلگی فأوفی لنا الکیلا خمونگ لفی پورا پیمانا راکا وتصدق علینا او پا منگ صدقہ مکا یعنی سپکی رات تحفم راکا ان اللہ بیشک اللہ یجزی المتصدقین دیر بدلی ورکی خیرات کون کتا قال ویلوت یوسف علیہ السلام هل علمتم اے تاسو ته پتره ما فعلتم سکار کړو تاسو بی یوسف سره و اخیه او دا غرور سره اذ انتم جاهلون کله چې تاسو ناپوهوي قالوا ويلرو انك لانت يوسف لك چې ته یوسفي قال ويل يوسف عليه السلام انا يوسف او ذو يوسف وهذا اخي او دا زمارور دی چې بنیامین دی قد من الله علينا الله پمنګ احسان کړی دی انه من يتقي بشک هغه څوک چې فرزګاری کوي ويصبر صبر کوي په سختو فان الله بشک الله لا يضيع اجر المحسنين نزای کوي اجر د نیکوکارو قالوا ويلرونو تالله زمون دی قسم وی په الله لقد آثرك الله علينا الله فضیلت در کړو الله غوړه کړو ته پمنګا وان كنا لخاطئين او منګه خطا کوونکیو قال ويل يوسف عليه السلام لا تسريب عليكم اليوم پتاسنن خپمانتیا او ملامتیا نشتا يغفر الله لكم الله رتاست بخنو کی وهو ارحم الراحمين او هغه غوړه رحم کوونکی دی الله باغوی پیغمبر علیه السلام د یعقوب علیه السلام او د یوسف علیه السلام سخت رزق پتیری دوش او کله چې د الله پاک د طرف نه یو کار د اغین نتیجه او انجام راتلو ولی نو اغه د ټول اسباب مرورو جوړیږي اغه د ټول کار سیټ شي د هر طرف نه چې کم دینو سری زنجیر ختم شي دلته کوم د یعقوب علیه السلام امتحان پورا کېدو والو او د یوسف علیه السلام هم د یعقوب علیه السلام امتحان سو او په سو جو تفسیر په دې کې مختلف واقعات راغستي مونږ به یو نقطه راوچته ګو د تفسیر قرطبی او د تفسیر مظهری اغي وی یعقوب علیه السلام یو پیرا د شپې د تهجد مونږ کو او یوسف علیه السلام خماشو نو دی وسره کټ کې خوا کیو نو چې کله به یعقوب علیه السلام سجدی لړن وسره به فکر شو چیرې په ډډه ونړي کتهونه ورزي یاره سوته ضرر اون رسي سوته تکلیف اون رسي وی الله پاک فرشتو ته وی چې وګورای کنه زما دې بنده ته وګوري زه به څومره احسان وکم څومره عزتونه ولا ورکم لکه دا یعقوب چې دی پیغمبر کړی مې دی ورلمې علم ورکړی دی ورلمې ډیر اولاد ورکړی دی او په ځای د دې چې زما شکر ادا کړي نو دې زما په راز او نیاز کې اوس خپل اولاد ځان سره شاملې ولاړ ما درې خبرې ما سره کوي او توجه یې هغه طرف په دې بچي بسې بیاړندو تفسیر مظهری او تفسیر قرطبی لیکي د حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنہ په حواله چې الله پاک وی دی بچی بس بیاړندو دی به نه جدا کوم د ګوره زما دراز او نیاز ترمنځ دی راوست وګورئ کنه لکه په یو معمولی منګه په منځ کې اړو پځې یو نه منګه چې په خدای خبر کم زی ګرځو منګ ته خو امام الله اکبر نه وینو بس ولاړ بینو او ځنې خلک چاغي د مونږ عادي ری اغي په هغه خپل دغه باندې چې کم نه سټیشن باندې ښکته پورته کیږي او حالانکه دې کې مونږ حدیث مبارکه ویلو چې الله پاک ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی الله پاک وی چې په دې مونږ کې الله پاک بنده له درې आवाज ورکي اے زما بندا
ما سره خبرې کې ما ته متوجه شه چې دی بیا متوجه نشي ته وي ای زما بنده تا خو واده وکړه چې ما ارس شاته وغورځو لاس مې داسې اوچت کړو لاسونه دا مې تا ته مخ کو او به دنیا مې شاته وغورځو خپل واده پوره کا ما ته متوجه شه پرې د جوار پرې دا باران په پټې باندې چې الله زګه له غواړم او بګم چې زه ناراضه شم او بګم ته شولې بدیم مړی شي جوار بدیم مړی شي دا ته څه کې دا ته کم ځای ګرځي په دویم هم دیونه شي الله پاک وته وي ای زما بنده ضرورتونه دي ما تری زدل आवाजونه در کوم د پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث مبارکه دی ضرورتونه دي ما تری आवाज د لزدر کوم ما ته متوجه شه او چې څوک دي ضرورت نشي پوره کېدی ته پکې اغاز ہوتے زغه دي د حاجت پوره کی پدې مواز الله پری نو دلته کې د یعقوب علیه السلام اصل امتحان داو دویم قول چې کوم دین اگر اغستره تفسیر حقانی او تفسیر ساوی اگی وی یو ورځ چې کوم دین یعقوب علیه السلام سره د ټولو زامنو ناستو او چیلې اعلان کړو دیناستو په غب شپ پسور کې راغلیو څنګه چې ماشاءالله پوره یو کرکټ ټیم بچی هو و یو فقیر आवाज وکړو چوګیم کده خدای په نامه سیدی په خپل خبرو اترو کې داغه आवाज ونه لري الله پاک وته وحی راولې غلا چې کله امتحان پوره کېدو والو چې یعقوب ته یاد دي تاسو په خپل سر باندې ټول بچیره دراغوندو زما یو بندر راغیو هغه په کوڅه کې आवाज وکړو چې د الله فنامه سره وړي او تاسو سره وو او تاسو ډ आवाज وونه لري په دې وجه مام د دوره مدستا आवाज ونه لري او ریدل مې نو غوښتل ولی یوسف علی السلام ته ویلو پلار باندې نه خبره او یعقوب علی السلام له په ذهن کې دا خبره چولې و چې غلا نړو چې ځنګل کې بخپل وګرځي چې دا کم ځای کې چې کم دینو زما د زوی زمریو خړو دا کم ځای کې چې کم دینو دا وینه په ولګي دا بس کوی به لیدلو نه دا په ذهن کې دا خبره ده الله وی ما ته چې یو کار مقرر شي لکه څنګه چې موسی علی السلام په باره کې منګه بل درس خبره کړې و چې موسی علیه السلام وته خدای پاک تر توفیق بندل څنګه ورکه چې ته ما توفیق نه ورګړي کار نه کی الله پاک وته چې موسی دا توفیق زما چې دی دا یو وخکاره تحفه ده بیا وته چې تاسو نوم دی موسی علیه السلام غلی بیا وته چې تاسو نوم دی وی درې پیری وته الله وی موسی علیه السلام غلی وی په سلورمه پیری وته چې موسی تاسو نوم دی نو موسی علیه السلام وته چې موسی وی وته چې درې پیری د لمه توفیق نو درکړي خپل نوم د ته یادو توفیق دی ته وی چې ما د طاقت درک دماغو کې دیرال چې ما د طاقت نو درکړې ساده دماغو کې راتلو نو دک شانت دی یعقوب علی السلام چې تر څو پورې هغه امتحان جاری یو خبرم دماغو ته نه راتله چې کله امتحان په ختمېدو شو الله وته داغي هغه یو خبره وکړه چې دا امتحان ستا ولیو بس وجه باندې زه بغیر د دغه نه اني بانی هلي نه امتحانات نه راولم خو په انسان سنا څه غلطي کړي نو هغه ته راغي سزا ملويږي چې کوم نږدې بندي ماته چې کوم زمانه لري هغه سزاګانې نه ورکوم ځکه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي دا سزا د دنیا چې دا د آخرت درجات دي دنیا کې چې په سختی راشي الله ول آخرت کې درجات پوره کړي د کم یو کس په دنیا کې عمل د دې قابل نه دی مسلمان چې هغه خپل درجه ته ورسي الله په امتحانات ډیر راوړي وی یعقوب علیه السلام په هغه وخت اعلان وکړو چې زما په علاقه کې چې څومره هم غریبانان دي روټۍ به ما سره خوري او دا اعلان وکړو چې کوم روزدار دي روزه ماته له مال راځي نو په دې درمیان کې تقریبا 30 خرزه تیرې شوې او هغه 30 خرزه یعقوب علیه السلام دا صدقه عام جاری کړه چې روزه ماته به ما سره کوي کم چې غریبانان مسکینان دی مال روټۍ راځي ما سره به روټۍ خوري حالات چې کم دینو ورورو جوړ شو الله پاک وي اخر سم خبر وشو فلما دخلوا عليه دا دریم سفر شو چې هر کله دی داخل شو په دریم پیر دی مصر تراله قالوا نبي يا ايها العزيز يا عزيزا مسنا واهلنا الضر رسیدل دی مونږ ته او زمونږ ټول خاندان ته تکلیف ډیر زیات مجبورې مراغلي دي
وجئنا ببضاعة مزاجات او راوړي مو دي نه لګیدونکې کوټه پیسې. بضاعه ویلی شي پیسو ته او مزجات چې کوم دی نو دا ویلی شي هغه څیز ته چې هغه خلک نه دي. په دې وجه په دې کې دوه قوله دي. یو دا خبره ده چې دا کوټه پیسې وي، دویم دا چې دا د کور سامانو د کور استعمال شده سامان یې راوړی ځان سره. فاوفي لنا الكيل وتصدق علينا. یو خو موږ له پیمانه پوره راکړه د دې به حساب راله مه راکوه، پوره راله ولګوه چې څنګه مخکې راکې، بل په موږ باندې تصدق وکړه. نو دې کې دوه قوله دي. مفسرین وایي خاص کر تفسیر کبیر لیکلی دي چې یعقوب علیه السلام په قانون کې په پیغمبر باندې صدقه جایزه وه او یا د دې نه مقصد تحفه ده. خو ډېر انبیا ډېر مفسرین وایي د دې نه مقصد تحفه ده چې څه ډالۍ هم ورپسې راکړه. ان الله یجزي المتصدقین. الله ډېره نیکه جزا ورکوي صدقه کوونکو ته. او ورسره یو خط ورکړ. د دې خط خبره تفسیر قرطبي او تفسیر مظهری کې ثناء الله فانی فتوی سیب کړی ده. وی دا خبره ورته وکړه ورسره خط ورکړو د یعقوب علیه السلام. یعقوب علیه السلام ورته خط کې لیکلي چې یعقوب بن اسحاق ذبیح الله بن ابراهیم خلیل الله. بیا ورته لیکلي چې بادشاہ د مصر ته، بیا ورته لیکلي عزیز د مصر ته، او په سر کې ورته لیکلي چې زمونږ خاندان ډېر زیات د قربانو عادت ته. زمانی کو ابراهیم خلیل الله د خپل لاسونه نمرود وتړو او ورته وګرځو. زما د پلار د اسحاق نه سترګې واغستې او زمانه یې دوه زامن واغست. یو رانه په بچو باندې بوتو نو اغیراله په یو دروغجن وینه باندې دغه کمیس راوړو، غم یې راله سیوا کو چې اشر مخ خوړلی چې هغه یوسف و. او دویم رانه تا نیسلی دی چې هغه بنیامین دی. نو دا ووره ای عزیزه، دا خبره مې ووره. تفسیر قرطبی او تفسیر مظهری کې ثناء الله فانی فتوی صاحب وایي ورته ویلي چې دا خبره مې ووره چې د انبیاو خاندان کې که نبي او که د هغه اولادي هغوی غلا نه کوي. موږ داسې بچي راوړو نه چې هغه غلا وکړي او تا زما بچی په غلا کې نیسلی دی. نو زما دا بچی دي ته په حواله که کني داسې خیرې به راته وکړم چې تر 7 پیړو پورې به ستا بچو ته ورسي. نو یوسف علیه السلام کابو نه کوي، د سترګو نه اوښکې روانې شو. وي دکه ځای کې ورته ووې قال ورته ووې هل علمتم ما فعلتم بیوسف و اخیه. الله ر طرف نه اجازت میلو شو. ورته وی تاسو ته پته نه تاسو یوسف سره څه کړي او د هغه ورور سره اذ انتم جاهلون چې تاسو ناپوهه وې. سوره د نرمۍ خبره یې ورته وکړه. قالو نو هغه وروڼه چې ورته داسې وکتل چې بای د عزیز زمونږ د خاندان د دومره اهمې معاملې سره څه کار دی، د یوسف سره څه کار دی. نو د یوسف علیه السلام د ماشوموالي څه نښې د یوسف علیه السلام په مخ کې ولیدو. وی ناڅاپه ورته خوب را یاد شو. تفسیر قرطبي وایي چې هر 11 ستوري د نور سپوږمۍ دي او ما ته په سجده دي. نو دوی په وارخطایۍ کې وویل چې انک لانت یوسف، ته جوړ یوسف یې؟ قال یوسف علیه السلام ورته وی انا یوسف، بالکل زه یوسف یم. وهذا اخي، دا زما ورور دی. دی ولې وویل چې دا زما ورور دی چې یقین یې راشي چې دې زه پیژنم چې دا زما ورور دی، زما اکه یوسف یم. قد من الله علینا. خو ته ګورې ګیلې ماندرې ونه کړئ چې تاسو ما سره داسې کړي وو داسې کړي وو داسې کړي. نه، د لویو خلکو لویې سینې وي. فورا یې ورته وایي قد من الله علینا چې دا وروڼه مې تسلي شي. په دې وجه ورته خپلې سختۍ هم بیان نه کړئ. وی الله به ما احسان کړی دی. قال ایوه ته ووایي وانه من یتقي ویصبر فان الله لا یضیع اجر المحسنین. او د الله دا طریقه ده یتقي چې څوک پرهیزګاري کوي، د الله نه یریږي، ویصبر د هغه په امتحاناتو صبر کوي. نو فان الله بېشکه الله چې دی لا یضیع اجر المحسنین، هغه جزا نه ضایع کوي د نیکوکارو، هغوی له پوره جزا ورکوي. قالوا ایوه ته ووایي تالله لقد آثرک الله علینا وان کنا لخاطئین. زمونږ د په الله قسم چې الله ته به مونږ غوره کړی وي، لیکن مونږ خطاکارو چې د الله په کارونو کې هم ګوتې والي، د الله په فیصلو کې هم د بدللو کوشش کوو. قال ویل ورته یوسف علیه السلام لا تثریب علیکم اليوم،
تاسو باندې نن سبا هیڅ ملامتیا نشته، هیڅ ملامتیا نشته، هر څه مې راته بخلي دي معاف کړي مې دي درته. او بل یغفر الله لکم، الله دې تاسو ته بخښنه وکړي، ما بخلې الله دې تاسو ته بخښنه وکړي. وهو ارحم الراحمین، اگر غور رحم کوونکی دی. بس موږ باندې احسان وکړو، تاسو هم ژوندي یې زم ژوندی ما، یو بل سره بیا مې وکړو، بس دا خبره کافي ده. بسم الله الرحمن الرحیم. فلما دخلوا علیه، هر کله چې دی داخل شو دربار د یوسف علیه السلام ته، قالوا وی ویل یا ایها العزیز، ای عزیز، مسنا رسیدلی دی موږ ته، و اهلنا خاندان زموږ ته، الضر سخت دی، وجئنا او راتله کړي دي موږ به بضاعت مزجات په هغه پیسو کوټو سره، فاوفي لنا الکیل، موږ له پوره پیمانه راکا، وتصدق علینا، په موږ صدقه موکا، ان الله یجزي المتصدقین، بشک الله ښه جزا ورکوي خیرات کوونکو صدقه کوونکو ته. قال یوسف علیه السلام ورته وی هل علمتم، تاسو ته پته ما فعلتم بیوسف و اخیه، چې تاسو څه طریقه کړې وه، څه چل مو کړی، څه کار مو کړی یوسف او د هغه ورور سره، اذ انتم جاهلون، کله چې ناپویه وې. قالوا وی ورته وی انک لکه چې لانت یوسف، ته یوسف یې. قال یوسف علیه السلام ورته وی انا یوسف، بالکل زه یوسف یم، وهذا اخی، او دا زما ورور دی، قد من الله علینا، الله په موږ احسان کړی دی، انه من یتقی، بېشکه څوک چې فرزګاري کوي، ویصبر، صبر کوي، فان الله، بېشکه الله، لا یضیع اجر المحسنین، ضایع کوي نه جزا د نیکوکارو. قالوا وی ویلونو تالله، موږ دې په الله قسمی، لقد آثرک الله علینا، الله ته په موږ غوره کړی وی، وان کنا لخاطئین، موږ خطا کارو. قال یوسف علیه السلام ورته وی لا تثریب علیکم اليوم، پتاسو هیڅ ملامتیا نشته، یغفر الله لکم، الله دې تاسو ته بخښنه وکړي، وهو ارحم الراحمین، الله غوره رحم کوونکی دی. فلما دخلوا علیه، هر کله چې داخل شو دوی